نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ہے اللهم صل. محترم دا یو آیات تستمو تلاوات کو دا سورة النساء دشم آیات تا دیکھے اللہ تعالی مشتدا شئی کہ دا دین ټول دی حقوقو دی ادائیگاہ نام دا کہ تو دی اللہ تعالی حق ادا کی اور دی اللہ دی بندگانو حقون ادا کی دین دا دی حقوق دی ادائیگاہ نام دین دا در آیات کے مختصر انداز بندے اللہ رب العالمین جل جلالہ اخپل حق ادائیگاہ او د خپل حق ترغیب او د خپل حق تاکید په دوه الفاظ کړه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د الله تعالی بندگی کوي او د الله تعالی سره یو شای په څه شان باندې ذرا برا شریک ما کوي. اور ګډه کې تو یہ جو اللہ محتاج ہوئے غزہ کی تو یقیناً تو مور پو گیڑی کی خو مور دی تو دی خوراک نہ خبر نہ ہوا چھ مو بچا بری مو پو گیڑی کی سفری تو پلار دی مور پو گیڑی کی تچی کلاوی خبر نہ ہو چھ دی مو زواب تشکری دینا نو خبر دی تو مور نو خبر تو پلور نو خبر بلتو نو خبر چې دغه زیبو مستقبل کې خودته سترګو په کار دی دته لغوشونه په کار دی دته لسونه په کار دی دته پښې په کار دی دته سر په کار دی د دماغ په کار دی دا ټول شیونو تنظیم ته الله رب العالمین په ګډه کې وکړو. کله بار وروتی مور په چتے کے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ شدی پیدا کی سپینی شدی پیدا کیتا اول شدی اول لغان نرم وی زکه چې تو میدا ډیره کمزوري وا هغه دی متحمل نه وا چې پندې شدی زغملې وا تو ته نرم شدی برابر کی چې تو دی میدی موافق وي به چې څومره ستړي دی غمره وسه ته تو هغه شدی پندې چې تو میدا دې صالحه کړه په دوه کولو کې نه چې دا اوس پسکټ خلاصي دو ټیکالی تا خلې راشي دا میدا دې مضبوطه کا نو شدې ته مو ګړي کې الله پیدا کړی مور په شته کې پیدا کړی دي بیا هغه نه بعد الله تعالی تو مور کی محبت پیدا کړی دا که مور په کی محبت نه ودی تو دې پورا څوک پردی ورکی لګیاږي چې هغه وساتي هغه غول پجاو کی هغه متیازي پجاوي کی هغه ته شودي ور کی هغه ته شپې په تور په باندې په ته پکی تیر کی څه په تور شپې کې ته چګوي بیا رام کی ځان هیڅ داسې نشي کولا خدا الله رب العالمین جل جلاله دې مور پلار په زکی دی تو محبت واچولو دی تو رحم تو ابو کی تو دی پر رحم پیدا شو اوس هغه تو ستی تو په تکلیف خفه کیږي هغه چې نه تو ته خفاوي خپل تکلیف ته نه دی خفه
نو الله تعالی جل جلاله د دې چې د مور مودر کړی دا د پلور مودر کړی دا د اسمان مو ته پیدا کړ ازمکه مو ته پیدا کړی دا د تمام کائنات کې چې ته خوري شي دا بل چانه دی پیدا کړی مو ته پیدا کړی دي اوس ته به د مونږ د بل چا بندگی ویلې کوي اوس خدای او دا لوی ظلم نه ده چې تخت شي الله پرې دی د الله رب العالمین په ځای باندې بل چا بندگی شروع کی زما الله دې کې ته بل ته منسوب کړي سجدا الله دې په کور راته بل ته لګای طواف دې الله په کور راته بل ځای باندې کوي نو درنګ ته الله رب العالمین جل جلاله مستدا وال تکتب وکړو چې ته باندې مو وال حق دې مودره باندې ده ځکه چې دغه مور دې مو پیدا کړی دا پلور دې مو پیدا کړی دا او ته مو ته محتاج نو وی فرمایلو وعبد الله دې الله بندگی کوي اے دې مو بندگانو دې الله بندگی کوي ولا تشركوا به شيئا الله رب العالمین سره هیڅوک په یو شي کې ما شریک کوي خالص دې الله بندگی کوي ای اول دې الله رب العالمین ته خپل حق وشیلو داسې ما کوي چې ته وایې چې الله رب العالمین چاته اختیار ورکړی دا د اسبابونه پاسه اسباب ته الله دې کړی دي ته اختیار ورکړی دا اسباب څنګه ته استعمالوي خلی دې کړی دا ژبه دې کړی دا د اسباب یې د مسلې په ځوان پوي کې د څه شو دا سبب ده اوس ته یې چې ته مرزي دا چې ته ځای پکوي کته خدای د دعاګانې په غوړي کته خپل ځان ته دعا غوړي کته بل ته دعا غوړي نو دې ته اجازه ده ځکه چې خپل مودر کړی دا اجازه مې دې کړی دا چې په شوي شوړوي کبه باندې شوړوي چا د دعاګانې پکوي چا ته شریف پکوي چا ته ځاړي پکوي چا غیبت پکوي ته خپل دا ته مې در کړی نو پرې ته نه نشي چې ته شکه مرنه پکوي یا دعا غوړي چاته یا خپل ځان ته غوړي یا چاته چې مو دعا وکړه ځکه چې ته په چې دا محتاج زه محتاج خو خدای تخلیص شرول دي ورکول چا سره دي ورکول الله سره دي نور دی ورکړي ولا الله رب العالمین دا هغه په طاقت کې دا چې چاته څور کوي چاته نه ور کوي موږ لکه ته یو سیته ویشي ته ملګری ته وایي چې دا سیته خو راځي وصله خو ته کوم دی واسوینا ادا ټکړه سره دا چې ته سوال ته کې توغه کې ته سره ته کې په نقصان کې وچی خدا دې په تاسو سره کوي چې هغه ته چې را پوښي ته سوال ته کوي چې د تل داسې درخواست ده کتی منظور کې نو دا صرف د کوم څه ته دعا غوړي د ته خو ته محتاج کی ځکه که خپل څه هغه ته بیل وي ته وکړه بل مله چې څه نشته او څه نشته موږ درو شي پیغمبر سره باندې تاسو درو شي اللهم صل علی محمد صلی الله علیه د درو شي دعا ده د دعا چاته غوښتا شي بندا ته غوښتا شي که خدای ته غوښتا شي غوښتل شي خو خدای نه غوښتا چانه شي د الله نه خو چاته غوښتا شي بندا ته غوښتا شي چې خدای ته رحمتونه په نازل کا موږ څه خو نه چې کنه پیغمبر ته د درو شریف کی دعا کوي تا نو ته د اسباب وخت کې ته اجازه شته ته خدای غنم دې کړی ته خدای جوار دې کړی دي ته الله رب العالمین جل جلاله زما دې کړی دا روح دې کړی دا یا ته نور شنه دې کړی دي هغه ته دې پرې ځات کړه چې تی چاته کې ورکوي وکول شي زه ته وایي چې خدمت وکړم لور شه بچي ورور دې وړي کې ته وایي چې بچي لور شه په یو یاره ورور فکر سره کور وکړه نو دا څه دي الله دا پرې ته خدای ځکه نه شي دا خدای ته اسباب در کړی دي او اسباب کې اجازه ته در کړی دا چې دا اسباب ته استعمالول شي پیسې در کړی دي مثال تر اول فقیر چې موته 100 روپے قرضدار وکا 100 روپے 200 روپے موته قرضدار وکا نو دې مې ته مشرکی ځکه نه چې دا ته الله رب العالمین جل جلاله هغه ته پیری چې هغه اسباب الله یې کړی دي هغه ته پیسې یې کړی دي او هغه ته اختیار یې کړی چې اسباب پیسې کې موته لګایي کې چارج لګایي کې بانک وی لګایي کې په شو لګایي کې په بادل باندې لګایي دې ته یې سره تحت اسباب سره اسباب تحت کې خلکو تاسو سوال کول شي چې اسباب نه وغړي ځکه چې هغه ته پیر اتونه ته هغه ته محتاج هغه ته محتاج ده مې ټول بل ته محتاج بخښه مو ته محتاج ده بس یې په مو کوي
في سيمونا خوري کله پس موږ شنو باندې یې بچو یې واپس ورته پسې چلیږي فوجتوب چلیږي دا د سعود یا کوم حکمرانان دي یې دوه حکومت چلدل شي هغه وخت په لخت ایزون ته بندوق کوي څه کوي زمکه به کوي ځون ته خدا خو موږ دغه فیس وکړو موږ هغه ته ضرورت مند یو چې دا یا تاسو داسې وکړئ چې ټوپک هم پک ګرځوي چې څوک موږ لوټ نه کړي یا څوک مساعدونه باندې ارونه وړي او هغه موږ ته محتاج دي چې پیسې ګرځوي موږ سره کوي نو دې ته نو کې هر څه بل محتاج ده هر څه دی بل محتاج ده که څوک ځان محتاج غني محتاج ده که نه غني بیا محتاج ده زه ډاکټر ته محتاج یم هغه ته خدای عقل ورکړی د مو نه بس باندې هغه پوهېږي هغه مو ته محتاج ده چې هغه مو 2 روپۍ پیسې وګټي دغسې نه ده محتاج ده که نه نو دا یو د اسبابو نه بلتر چې کوم شی اسباب چاته الله نه دي ورکړي یاد لرئ اختیار ټول اختیارونه الله سره دي چا سره دي الله سره ده مو ته صرف د اسبابو د استعمال د نه استعمال اختیار راکړه دا مو ته نه راکړه اختیار چې چاته زمان ورکړي ته مرضی ده چې چاته نه ورکړي ته مرضی ده که چاته غلی پټای نه کوي ته مرضی ده که ته چاته بغیر نه پټی نه کوي ته مرضی ده هغه چا هغه اختیار زموږ سره شته نو دا هغه ته یي چې ته د الله رب العالمین بندگی وکړه یو محتاج د الله محتاج ځان وګڼه د بندگی څه نه کیږي محتاجین کیږي یو محتاج یو ځان د خپل رب محتاج وګڼه د مخلوق محتاج ما غڼه نو کله ته خدای محتاج ځان غني خو به خدای بندگی کوي چې بل چې محتاج ځان نه غني بل چې بندگی نه کوي بل ته بسار نه ټټي دروشي فی الله دویم شای تاسو مو دا ویلو چې دا آیات کې الله رب العالمین د حقوقو بیان کړی ده دویم شای هغه د اول د مور پلار احسان ته ویلو چې ته چې کله مور کې نارې راشي د اول پرورش ته څوک کوي هغه ټیم کې نه یو شای نشته یو سړی نشته ټیم کې هغه ټیم کې نه ته ملګری شته هغه ټیم کې نه ته دوست نن ته ملګری پیدا کړی دي پلار دې ته پرېږدولو مور دې ته پرېږدوله هغه ټیم کې تو ښځه نه وه ښځه دې وه ته واده نه و چې ښځه ستر کړې وه نو ته څوک سره وي مور یې سره وي که پلار یې سره وي که ته چې کومه وروسته چې کومه ښځه ته چې کومه ده هغه په نکاح کې خپل هغه ښځه سره وي او که بیا ته ښځه یې بیا ته هغه چشتان سره وي چې کوم دی بیا ته وروسته په کار رسي څوک دې سره وي د هغه ټایم کې د تا د مور پلار نه بل څوک نشته نو گویا د مور پلار اول الله رب العالمین حق د تو باندې دویم حق د تو باندې چا ده مور پلار ده ځکه الله رب العالمین ویلو وبالوالدین احسانا مور پلار سره احسان کوي احسان دا نه چې صرف توجه بس تعریف کوي نه په مور سره احسان کوه په خدمت سره احسان کوه په دولت سره احسان کوه په عزت سره احسان کوه په خبرې سره احسان کوه په هر رنګ ته هغه سره ښه سلوک کوه بد سلوک یې سره مه کوه موږ یو ملګري کې یو سړی و مو ورته ور نصیحت وکړو چې پلار ته نه عزت کوه ورکوه هغه وایي سبا بله مې 1200 روپۍ ورکړي 1200 او هغه د 1200 لاکو نه هغه د 80 لاکو پیسې سره شته دي سره زه پېژنم 80 لاک روپۍ سره چې ګټي او روزانه میاشتې کې 1 لاک ګټي هغه 5 کالو کې 1200 روپۍ باته ورکړي 1200 مو چې ښځې څومره ورکړي دي ښځې ته زمان ته څومره ورکړي ظالمه 1200 خولې یې دي نو دا وایي که پلار سره کړی مور 2 میاشتې په ګېډې وګرځولې تکلیف هغې اوچات کو غل دغه صفو کو مچال د هغې صفو کې شپې دې دغه تېرېږي هغو ته خوب نه ځان وبسله تا ته ته یې ستر کې چې ځوان شوې اوس بیا د ملګري پیدا شو بیا د ښځه پیدا شوله بیا د خپل زمانه پیدا شو دلته کې ما یو ملګری د هغې هغسې دې خبره کوله چې بچیه ته د خپل زمان دپاره څه ګټې که نه د زمان دپاره ته چې څه ګټې او ته من د خپل زمان څومره ګران دي دغه شان باندې ته باندې ګران دي ته یې مزه وایې که نه خو ته اوس یې ما عامل نه کوې
نو د مور پلار اول مشت الله رب العالمین د احسان کولو ترغیب راکو چې کافر وي دا مسله ده پلار د کافر ده مسلمان نه ده مور د کافر ده مسلمان نه ده خود مسلمان سره په جنگ کې حالت کې فی الحال نه ده دا پلار چې محتاج وي ته مدد کوي ته دولت مدد سره کوي چې هغه ځکه چې ته دغه وجود نشوي او چې کوم خلق د مور پلار عزت کوي هغه دنیا کې الله نزل کې یاد لري مو ته یو واقعا یاد شوله یوساو د مور پلار عزت کولو بیا خدای په هغه مړ کړلو اوس مار خو حق ده مړیږي والي چې کله مړ شو دا فقیر وو مور پلار فقیران وو انور ډېر زیات فکر مور پلار ته نه وو پی خوب وکتو چې فلانکي ځای کې چمه ده د فلانکي ځای کې چمه ده کوڼه ده کوڼه وړه وه هغه لاندې 100 دیناره پرته دي د دینار ډېر ستر شی ده 100 دیناره او 9 تولې سونه ده 100 دیناره او 9 تولې سونه ده نو ته حساب یې ته وکړه څومره شو 40 تولې سونه شوه دا فلانکي کوڼ لاندې پرته ده نو هغه پلار سره اوسېدلی و پلار یې خبرې اورېدلې نو هغه کې سړي تاسو وکړو چې د کومې ځای کې د پیسې پرتې دي 100 دیناره دې کې برکات شته که برکات ورکې نشته هغه چې برکات خو نشته ورکې چرچک شو ښځه چې خوب مې کتله ده زه خو هغه ته چې رویه که نه هغه چې څنګه یو برکات ورکې نشته ده بې برکاته پیسې خو کله کله داسې نه وي چې په غام یې ونه لګېږي په فساد مې ونه لګېږي په مصیبات مې ونه لړوي چې وخت یې ګوره چې شته که شته نه چې ګوره یې نه وي ته چې خپل نه وي ته کس نه ته چې برکې پیدا شي بیا شپې دویم شپې خوب وکتلو چې ته خو 100 روپۍ نه خوستلې 100 دیناره اوس 10 دیناره دغې چمې لاندې پرتلي کوڼ لاندې روی اخلا دوی بیا تپوس وکړو چې برکات شته که نشته ورکې چې برکات خو نشته ورکې خو 10 دیناره دي چې شپې چک ښځې ته یې ویلو هغه ته ویل چې بل پرون 100 دیناره خطا کړلو نن دې اوس نن لاس ما خطا کوه دغه نه درومي د کسه دې ته ته د برکات لري دغه نه درومي هغه چې نه چې برکات لري کې نه وي د پیسو کې به خیر نشته ده چې کله کله پیسې سړي په نقصان تمامېږي په دو پیسو خدای نه درځي چې خدای نه یې پوره ځي هغه موته کې موته نقصان ده په دې شپې بیا خوب وکړو نن په تاسو په لیک کې دینار پته شوی چې مې لاندې په کون لاندې روي خلا هغه ته چې برکات شته ورګي کنه شته دې کې برکات شته هغه راخستو سبي څخلو دینار راخستو بازار تللو غاټ مو یو غای په وخستو چې کله کور ته راغلو شته دې مې سپوکا په دینار مې خوسته ده مې دینار نه آسان وو خو څه ځان سره پیسې بچت راوړي جوب کې خو یو څه باندې مې یو چې کله هغه مې بار راغلو وینا بازار ته راغلو وینا دا چاري غریب څه ووتو هغه مې دغه نه دی یو لولر ووتو وغه دومره قیمتي لول و چې دا ټول عمر دغه شی واپس بل څه نه وړوله په خپل نوس وته مو ته دا خبره کوله چې کوم سره د مور پلور عزت کوي مور پلور عزت له بته خفانه وګوري په دنیا کې اخرت خپل ده په دنیا کې الله رب العالمین جل جلاله دته زندگی ذکر کوي چې د خپل وجود قدر وکړي خدای پاک د قدردانو ملګری هغه مهرباني ګران دي د ته چې د مور پلور عزت کوي د دغه وجود قدر کوي چې دغه وجود چې ته رغله ده ذکر خو الله رب العالمین ده خو په دغه دوه لارو رغله ده مور پلور په لارې موت رغله ده دا موت نصیب شوه ده د نه قدرې د مور پلور نه قدرې کول د رسول خپل ژوندۍ نه ځان قدرې کول دي نو مور پلور ډېر عزت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو یو صحابه ته راغلو چې یا رسول الله بلې دا یو صحابي ده خبره نقل کوي چې زه نوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه چې یا رسول الله مور مې 2 فرسخه ان دومره یو فرسخه د مخکینه یو ملو من د اوس ملونه مخکینه
درې منزله شپږ منزله دا مور دغه درخواست دا شپږ میله په دغه مټ مې دغه د اوس میله کیلومتر نه بل میټر نه هغه د ستر غاز ده ستر میل ده هغه مې په دغه مټ باندې راولې وه او داسې ګرمي وه چې که تو د یوه غوښه ټوکړه المیر سترګې ته یشي وه هغه ورته شوې وه وریته به شوې وه دا ما په دغې ګرمۍ کې 2 فرسخه راوړې ده اوس ما د مور حق ادا کړو که ادا مې نه کړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمېدو چې دا یو ځل داسې وایي چې تو هغې چې تو سره په لکاو احسانونه کړي دي هغو لکاو احسانونو کې د تو یو احسان بدل وشو نورې تو باندې پوتې دي د مور پلار قدر کوي عزت کوي په دغه یاد کې الله رب العالمین جل جلاله موږ ته ترغیب راکړې ده چې تاسو حقونه ادا کړئ چا حق ادا کړئ فرمایي چې ګوره ته دې مور پلار حق ادا کړه اوس احسان وکړه او بذل قربا او رشدار سره وکړه والیتامى یتیمانو سره رحم وکړه ته الله رب العالمین پیسې درکړي مال درکړو دولت درکړو ته باندې احسان وکړو داسې ما کوه چې میم زرما اټولې ما موږ پښتو کې چې میم زرما اټولې ما داسې نه دا وګوره پوښي سلام واړه چې ته یتیم وي چې ته مسکین وي چې ته فقیر وي هغه ته ورکوه داسې ما کوه چې پیسې 2 پیسې چې کله راوړي دا به بل چاته به ورکړي پوښتنه ده چې بانک کې به کېږدم چې چاته به ورکړي وینه به دوی جوړې شي نه یو سره احسان وکړه مسکینانو سره احسان وکړه والجار ذي القربى او قریبي همسایه سره رشدار 2 قسمه دي یو رشدار دغه ده چې هغه ته په کور کې وسرای ورور دي دا نږدې خپله کې اوسه یا مانس کې مو دیوال دا هم نه دیوال هغه ته پړوسي ده ځکه چې ورور دي دا رشدار دي دا او دویمه څه ده کې هغه ته پړوسي ده هم د کور پورې نږدې ده او ورور دي ده دویم داسې پړوسي ده چې ورور خو دې نه ده خو هغه ته کور پورې نږدې کور ده یا ته پټي پورې پټا نږدې ده خو داسې ما کوه چې خپل پټي نه خار وړوي او پټي کې سري داسې ما کوه چې دغه لګیا وي ته بریدونه وایي چې دا اوس مو پړوسي ده اوس څه کوه اوس تکلیف یې رسوه نو دا یو پټا یې په شریک ده قریب ده تونه کور بیل ده ورور دې نه ده ته خو دلته کې پټي کې ته برید په برید باندې ده هغه ته پړوسي ده او یو پړوسي هغه ده چې ته نه ورور ده نه یې ترزوا ده نه رشدار ده خو ته په نږدې کور خپله کې کور باندې وویشتی لکه خلک د کوم خلک چې کله کور نه بار ووځي موږ بار کې بار نه راغلي یو کوزه یو شرکې والې موږ دي هغه یې موږ پړوسیان دي دلته راغلي یو ځکه محمدي دی موږ پړوسي ده دغه دا غیر چپېر دلته پړوسي یې دا پړوسي ده دا پړوسي په ښار کې دا موږ هغه دی ټول په ټول خپله کې پړوسیان یو دغو پړوسیانو به ته فکر کوې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والله یو قسم چې کوم سره هغه سره مؤمن نه ده هغه سره مؤمن نه ده چې کوم سره خپله په مړۍ کې ټیکاله وخوري او دته معلوم وي چې د ما په خوا کې پړوسي هغه شپه نه ورتېره کړه د نه په الله باندې ایمان شته نه په رسول باندې ایمان شته نه په آخرت باندې ایمان شته یوازې نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایلو والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن فالله مې د قسم وي ایماندار نه ده فالله مې د قسم وي ایماندار نه ده فالله مې د قسم وي ایماندار نه ده صحابه کرام پوه شو چې خبره خو موږ ته کوي کفیرو ته خو نه کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغو تپوس وکړو چې یا رسول الله قیل من یا رسول الله چا تپوس وکړو چې پیغمبره دی خدای دا څوک ده چې مؤمن نه ده موږ مؤمنانو کې نوښته مؤمن نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو الذي لا یأمن جاره بوائقه دا هغه سړی ده چې ده نه د خپل پړوسي د تکلیف نه په امن کې نه ده کور کې ډپلیکاټ لګولی دی ته نعتونه پوه اوري خو دومره تیزې وروي چې هغه غریب څه ده وینا خوب نه شي کولی ته ورته وایي چې نعتونه خو بند کړی چې خو ته خو مو د نعتون نه منې کوې ته نعتون نه منې کوې خو ما خوب نه ما وباسه که نه کور کې ونه ده
چم یې ولې هغه چم یې کور ته درومي داسې دیوال دی وکړلو چې غریب دی ټول کور سیل دی په مان کړل نو تکلیف ما ورکړه په سیته دا ته په سیده ورکول دي یا په عمل باندې یا په خلی باندې یغه عزت ته فکر کوا کور ته فکر کوا جته فکر کوا چې څوک څه ده څوک به دې ونه رسوي څوک تکلیف نه ورسوي دا ټول ته موږ حقونه دي ته موږ حق ده کله خپل دی ورور پر سیده غدوا حقونه شو کته بل پر سیده غته موږ حق شته ته پر سیده صاحبي بالجنب او تاسو کینستون کې چې ګډون کا د ته موږ حق ده تاسو نوستا په ګوډي کې روانه په سیټ کې سره نوستا دغه ته موږ حق شته نشنا چې پتلی په سیټ کې دوه ولا زه مخکې راغلی هغه په سر کې نه ولا په سر دې ما کې نه هغه تاسو په کریاوي کړی دا په ټرک کې بس کې سپور دا هغه ته تاسو سیټ کې مرګره دا نو ته سیټ ته زوی ته خپل پرا پرې دا ته تکلیف د تو پر څه وشي پر څه یا په ټر کې دی را خپل کې نږدې دي کومري مدي هغه ته پړوسی دا اوس یا ته ملګری چې هغه ته ملګری هغه ته پړوسی دا هغه سبب ته فکر کوي هغه سبب ته شاله یا ساتي څه سلوک وکړي چې څوک پاتې شو ټول ډبل ورکی ابن السبيل مسافر ده کور کې پیسې سره شته دي دولت شته ده سره خو مسافر خو ضرورتونه وي کنه یا کپڑا نه وي یا به زوی نه وي یا به جرخ ته کړي یا پیسې ختم شي هغه ځکه چې دا خو چې نږدې زوی ده 200 روپۍ جوب کې واچولې هغه داسې لږ زوی باندې وویشتو چې تلو 200 روپۍ دغه لارې کې ختم شوي سره کور کې سره پیسې شته دي خو اوس سره پیسې نشته دي فی الحال باندې یې د مداته وکړه دا احسان وکړه وما ملکت ایمانکم او د خپل غلامانو سره خپل خادمانو سره څه وسیله ځنه خلدا چې خادمان غني چې ته به چې کده سدي دلک زناور دي عزت نه کوي خادم داسې غنا لکه خپل رور وړي کا رور غني غنا ورغه دی غړه چې تو د تونه چې کله تو خادم تونه لوړلو د تو مزدور چې دغه تو تر قیامت پورې ته چې څوک ته ځاندای غاندای ته ملګری تو سه ملګرتیا پوتې شي ځکه چې تو به څه ستلوي کنه ته داسې ما کوه چې خادم ټیکاره په خا کې چرګې ته په خا کې بیا هغه ته سبق کېدی او خپله چرګې ته لګیا شي ټیک ده که ته ولمنا ولماوي سوي خو چې په خلې ده لږ غندې غنه ویر کړه هېواد ویلو قمې غنه ویر کړه خادمانو سره ښه سلوک کوئ چې کوم سره خادمانو سره ښه سلوک کوي الله رب العالمین جل جلاله خفه کوي نو محترمو تاسو ته دا خبره وکړه چې دا دین دی حقوق دی ادایګۍ نام ده دین دی حقوق دی ادایګۍ نام ده دی تمام زناور حق شته ده تامندې دی خپل حق شته تامندې پردي حق شته نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې قیامت کې به سره راشي هغه سبب ډېر نو اول نبی کریم صلی الله علیه و تاسو کو تاسو خار پیرنه کنه پیرنه خار مفلس دیوالا یا رسول الله موږ خو مفلس پیژنو چې څه پیسې نه وي څه دولت نه وي هغه ته موږ مفلس یایو رسول الله ته فرمایي چې دغه مفلس نه ده مفلس هغه ده چې په قیامت کې د لمنځونو خزانې سره راغلي وي ډېر لمنځونه یې کړي وي نفلونه یې کړي وي تلاوتونه یې کړي وي ذکرونه یې کړي وي تبلیغونه یې کړي وي خلکو ته یې واعظ نصیحت کړی وي دا ټول شیونه هغه کړي وي او قبول شي هغه ټول دا نه چې قبول نه وي قبول وي ځکه خو وجود شته ده که نه چې کله که پرې کړی وه که خو سره قبول نه وشي دا ټول شیونه یې راوړلو خو قرضول یې ډېر دي که یو سړي باندې 100 لکه روپۍ جوب کې سره پرتې وي خو 10 کروڑ په قرضه وي دو غریب ده که مور ده تاسو څه ویته دو غریب ده که مور ده غریب ده د ځای سره ده په غرونو باندې اعمال شته دي خو چاته د خپل په الکه شورولې ده پیغور یې ته کړه ده هغه ته ویلور ده چې الله په تخمو ته پیغور کړو بل ته راغل ده چې رب العالمین ته هم په غیبت کړو یې مو عزت خراب کړو بل ته راغل چې یا الله مو ته چپیره کړو بلا وجه والو اسم نه وکړي ګناه نه وکړي روړي هغه ژړو ده ارڅ ګټه کوي هغه د دې کوم قرضوړي دي د باټول ته راشي
نو الله راځي کې خو پیسې شته نه دي هغه به الله رب العالمین به ته چې وزن تخپله دا خپل مقدار مقرر وي چې دومره ځانې کېږي نه خپله المزونه به روان شي حجونه به روان شي نه قضا به سي د شاو بالکل دی پورا یوار په یو شای به عمل پوت نشي کړدوري به غاښ ته ویلوړي چې الله نو موت ځخوالو قتل کړاو او موت اشتنی کړم په چې فنکاو غوا په غوي کړاو په چې خپل پلور دی وګټه خپل رور دی وګټه هغه نه مړول خدای ولا کې څه ده بیا مرکل دم دې محق ده ټول د حقدار برغلی الله رب العالمین جل جلاله ته وایي چې اوس خپل اسباب سره ګونې پیر واچوي مخکې خو نکاح سره نکاح ختم شوی اوس د خپل ګونې مرخله په د پساره ورچوي نو آپ څوک ورسي ی خپل مقدار مطابق ګناهونه په دمن ورچوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمي چې ډیر مول رغلو وطن نه مسافر ورغلو مسافر ډیر مول رغلو ډیر غریب روان شو مفلس شو جهنم ته روان ده مفلس تا نو محترمو دی پردی حق نه ځان وساته پردی چا په خبر نه ځان حق وساته غیبت نه ځان وساته د چا حق ته ما غلیږي د چا حق ما خو وای چا قرضا در کا چا د سیمای چې موري غنیمت مندو چا ته مې پلور حق دا ته نو پلور متریبا کوي سبوته چې یا الله د مو حق نه ودا کړه مور په تمه دوا کوي پړوسی به چیګیری چې الله ازنه اور موږ په شي مور باندې حقو دو لګیاو په شي زه مې مهرباني نه کوله مې مو حقو هغه حکومت نه کولو مو عزت ته کتلې دي مو په خبرې کړې دي د ټول حقونو ثبات حساب شته نو شیو انسان هغه چې نن دی اول دی الله حق ادا کی چې الله حق صاحب پرشتیا ودا کولو باندې راغله لوی ځلې هغه به مخلوق حق هم ادا کولای شي چې هغه الله رب العالمین یو غني او دغه بندګۍ ته سر ټیټ کی چې بده به الله بندگی کوم به الله بندگی ته چا څو حکم کړل بیا هغه منا بیا ته کامیابی دی مولا فقه څلور سیری دی قیدونه علاوه فقه دی کولو نه کولو ولا هدایت دوا جلد ده په اول جلد کې دوی سیری او په دویم جلد کې دوی سیری څو شي څلور سیری شي ایوای سا عبادت ده د درې سیری معاملات دي او موږ په عبادت کې دومره چوسه چلاک کیو چې وړي خبرې من دي موږ دومره ختاو چې لا بيدا مستحب ده که بيدا نه ده بيدا ده په جګاړي دي په خبره ده خو غټ حرام کو په و حرام ته موږ خیال نشته څنګه څنګه غاښ نه رښتیا خوش راځي اړې خبرې تاسو نشته سات چرته تاسو کوي شرع پوهې دا المنځکې دا تحیات کې میدان لختي کړی دا ټیک دا غټولې تاسو کوي دا هم ښه خبره ده خو ته چې دا تاسو کړه چې فلان کې دغه پیسې ورکړي دي چې دا حرام دي که حلال دي چې درې سمونه ته وایي چې حرام دي یې ته وایي جایز دي هغه نه جایز یو ګره کنه هغه کې ته پیسو ته دی ورانه هغه یو مولا چې ته وایي پوښي کنه بیا هغه جایز شي چې سلمونه دي بیا هغه جایز شي خو چې به کله دی عبادت ته وي تاریخي وي شل دې ته یې چې شلې کوه یې ته چې اتې کوه کله نه کوي چې اتې کوه نو نه ته مولا باندې نه ته دې ته خپل نفس باندې په اتو راکوتو کې ته فائدہ را ته د تاریخو کې هغه مولا باندې چې تاسو پیدا کوي او چې کوم ځای کې بل مولا چې کله پوهیږي چې پیسو معاملې ده بیا هغه مولا باندې چې راځي چې دا جایز دي کوه بانک کې داخله واخلي کې داخله واخلي هغه ځکه باندې چې هغه کې ته پیسو ورخوسته یا نو مولا د وجه دا چې مولا کې نن د مولا دی الله رب العالمین حکم ته غوړه نه دی شي ته ګوره چې حلال څه دي حرام څه دي درې فکر درې حصے معاملات دي ته مونږ شدي حق ده ته دا کوي کنه دا کوي کلی کې چې کله شته راولي خوش یې چې خدای کوي مزوره مې مونډله مزته مو پی وینځاله هغه ته په کور د چې ویلي خو ته داسې ما یا ته چې مو لور ده ته کولی چې ودی چې ته لور وي
ته دا خوان در کوي چې مو لور ده چې سره په تکلیف کې وي هغه ته څوک زیاري کوي هغه ته خلک غرونه کوي نو کله کله څه شي دا دوی خپل نجور حق نه ادا کوي نور نه مزدور جوړ کا نجور څه کوي نجور کله کله پلیته هغه څه کوي هغه چې د ځوان ده د پلور نه خپل مور نه کاټ چې دا په دې مور پوښتنه شي چې سره دې مو کوته لري چې مور ته څه ویر نه کړي دغه څنګه مور ته په خپل مور ته عام نشي چې عام وروړي ته په شدي په مخمنه مخکې وروړي هغه چې وخت په شي بغیر فون پکې چې د ټولې موضوع د مو چې څنګه وخړلو دا د مو ټولې مور وخړلو نو شذا لګیا ده دغه حق د حق وای د شذا په ځون پوي کی د زور په ځون پوي کی چې کدای مو زینه د مو چشتنه د مور خپاش ولا ټیک ده په موي حق نشته ده خو په زوی حق تا کنه نشته په زوی حق تا کنه نشته که زینه مور خپاش ولا دغه ځوا به شیر مخ نشي کتله چې شیر مخ نشي کتله نو زه سره دی رایم زه به شي مخ نه کس خبرې پوه شئ ته شذ دی په کور ده خوش ته په کور ده چې نجان یې سره وګڼي خوش ته په کور ده چې د نجان دې میا لونو غني وګڼي او لونو ته په کور ده نه د نجان ته چې د خوشي د خپل مور غني وګڼي او د دې په چې دا وګڼي چې کله مو چشتن نه مو مور خوشاله شوله مو چشتن ته بعد واغونی کوي ته به زندگی شاوي ته به ریس شاوي نو دې څخه چشتن مې ریس شاوي خو دې زبو چشتن سلام مو به ساري شاوي او کله چشتن مې ریس خراب شوله هغه فقیر شولو هغه خاص شولو هغه ذلیل شولو خو دې دغه څه نه کنه زه به ساري ذلیل نو کوشش کوي خبرې کوی چې هر څوک د خپل حق وپیژني په خپل حق ودرېږي ان شاء الله کومه دي حقوق پسدري وکړه ته موږ معاشره به داسې خستاګي داسې خوندواله وي څنګه خواند کوي چې وړي کورور یې چې دا مشر ورور دی پلار غني عزت وکړو او مشر ورور یې داسې خپه داسې تفکرې چې را پوه دا وړي کورور چې کوم دا بیمار نه وي رنځور نه وي داسې غامې کوي چې زینه ځو غام کوي دا کور به څنګه دا کور جنت تک جنت نه ده مور یې نجور یې چې دا مې مور ده هغه مور ملي پرتا ده هغه خپل څوکتاري دې مخ مې څوکتانه دي دې مخ به عزت کوم کسي ګوره کور ته کور جوړ شو په دا دین کې ټولو خیر ده خو ولې چې موږ په دشتاو دین باندې روشو د ټوکی نه کوي سره خپل کې په خبرې پوه شئ نو دین څه ده د حقوق اداګي نه ماده چې نه ماده تاسو حقونه ادا کوي چې څنګه حق ادا کوي چې حق ادا کوي نزول دي خوش ادا حق ادا کوي خوش نزول ادا ادا کوي ټول تاسو موږ به کورونو کې به جنات وي ان شاء الله زړه کې به جنات وي او دا ان شاء الله دا جنات موږ څه تر صحیح اخته جنات تر صحیح د مر نه بعد الله دې موږ جنات کې ونشي معاف کی کر خپل رضا نصیب کر خپل سیر کوي دلو نصیب دغه جامع کې شان مطابق چا ساجات وي ته پرا کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون